لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. حضرين ونور اوریدونکو مسلمانانو، الله تبارک وتعالی دا ټول کائنات چې پیدا کړی دي بے مقصد نه دي پیدا کړی، او په دې کائناتو کې بیا الله عقل والا ذوی العقول مخلوق چې کوم پیدا کړی دي خاص طور د خپل طاعت او د بندګۍ لپاره پیدا کړی دي. نور کائنات د دوی لپاره پیدا کړی دي. بیا څه د عبرت په تور باندې پیدا کړی دي، عبرت والا څه د فائدې اغستو په تور باندې پیدا کړی دي، فائدت والا. او ته الله د بل مقصد لپاره پیدا کړی چې هغه د الله حق پیژندل دي، د مخلوق حق پیژندل دي، حقدار له حق ورکول دي، او دې ته وایي بندګي او دې ته وایي عبادت. اوس دا حقونه چې الله تبارک وتعالی موږ ته ښودلي دي او د دې د عمل حکم یې موږ ته کړی دی، نو دا زموږ ستا په سوچ فکر الله نه ده پرېښی، بلکې الله تبارک وتعالی د دې لپاره آسمانی قانون او آسمانی دین را لګلې دي چې د هغې په ذریعه باندې د عقل والا مخلوق د خپل د ژوند د تېرولو نظام، د ژوند د تېرولو طریقه هغه معلومه کړي چې د ده په ژوند کې دته دوه قسمه خبرې مخې ته دي. یو حق د الله دی، یو حق د بنده دی، چې د الله حق الله له وویلی شي، الله له ورکړلی شي، د بنده حق بنده له ورکړلی شي. که د الله حق ته بنده له ورکوې دا ظلم دی، دا بېانصافي ده، او که د بنده حق چې کوم د بنده صفتونه دي دا ته الله له وایې دا هم بېانصافي ده. ځکه د الله هغه صفتونه دي، د الله هغه حق دی چې هغه کوم د الله سره خاص دی، په هغې کې د الله سره د هغه مخلوق شریکول دا د خدایتوب صفت د الله په ځای باندې مخلوق له ورکول دي. او دارنګې که د مخلوق د کمزورۍ څه صفتونه دي، نو هغه صفتونه د کمزورۍ الله له ویل دا د الله د هغه حق نه هم انکار دی چې کوم الله خود مختار دی، زورور دی، اوري ییني څه اراده وکړي هغه کوي. همدغه وجه ده چې قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی دا دواړه حقونه جدا جدا ذکر کړي دي. موږ له دا حقونه معلومول پکار دي چې موږ حق وپېژنو، د حق حقدار وپېژنو. د الله حق الله له ووایو، د مخلوق حق مخلوق له ووایو، د بنده حق بنده له ووایو. الله له د هغه حق ورکو، بنده له د بنده حق ورکو. دا عدل دی، دا انصاف دی. الله تبارک وتعالی هم د دغه حکم کوي، ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
دا د دین اسلام خلاصه ده نه چھوڑ دی کوم آیت کریمه چې ما تلاوت کړې ده دی کې الله تبارک وتعالى هم خپل حق ذکر کوي چې زما حق دا دی د بنده حق ذکر کوي چې د بنده حق دا دی حقدار له حق ورکا رمبه حق د الله دی وقضا ربک ستارب فیصله د دې کړی دا الله تعبدوا الا اياه بندگی به صرف یو حاضر ده کوي الا اياه د حصر دی په دې کې انتهایی بندگی به صرف د یو الله کوي د بندګۍ څومره قسمونه څومره انواع چې دي هغه به صرف یو الله لکای الله بندګۍ کې بد الله سره مخلوق نه شریکای د الله په حق کې بد الله سره مخلوق نه شریکای حدیث کریمه کې راځي صحابي دی یو موقع باندې یو خبره وکړه و ماشاء الله وشئت دا الله خو غیا وکیږي او چې ستا خو غي موږ هم وایو کنه اکثر دا الله خو غي او ستا خو غي هغه بوشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دا الله د خو سره تازه ما خو یو شان کړه حالان کې دا الله خو جدا ده او د مخلوق خو جدا ده دا الله خو حدا ده ماشاء الله کان وما لم يشاء لم يكن الله چې څو غواړي هغه کیږي دا الله فیصله او دا الله خو څوک رستو کولی نشي الله څوک زور ور نشتا او مخلوق کله اراده وکي چې داسې کوما هغه څه ونشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق اراده کړی دا سره د ملګرونه ورته کسان دی وړ پاسو دي دا دی وړ نه کښه پته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق دی صحابه مخلوق دي د نیکی د کار اراده کړی دا نیکی کو نیکی څه د عمرې ده روان دي لاړ حدیبیه مقام ته ورسېده مشرکین مکه ورته مخې ته شو نه راځي مذاکراتو د پاره عثمان رضی الله تعالی عنہ ولېګلې شو هغه ایثار شو مشرکین مکه ورته وی طواف وکا عمره وکا بیا ځا خو ملګری به دې نه راځي نبی علیہ السلام باندې راځي هیڅ رکاوټ ورته نشته هغه وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف نه کړي هغه ته اجازه نه میلو شي زه طواف نه کوم اوس د نبی علیہ السلام اراده شته صحابه اراده شته مخې ته رکاوټ واچولې شو اراده ونشوه هغه ځکه د احرام نه ځان وېستو معاهده وشوه واپس راغله بل کال لا عمرې لاړ زکه چې داغي انسانانو زکه هغه مخلوق اراده کوي خو نشي او یو خبره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نیت او عزم د خیر کوا کتا غ خیر وکړو الله دې په چندونو ثواب درکړي مجبورن د خیر کار در نه پاتې شو نیت او عزم دې د کولو کړی دی الله دې دا نیت ثواب درکړي ترمذی دویم جلد کې حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو انسان دی هغه د خیر کار کوي نیت یوم د خیر دی کار یوم د خیر کو دویم انسان دی نیت د خیر دی کله اراده خو د خیر د کار قدرت یو نشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا دواړه برابر دي یعنی دی پوخ نیت والا اللهم دا عمل کوون کی پشان ثواب ورکړي او پشان پر څه خبره کې مفتی رشید احمد سے د دې باندې یو اشکال راځي یو نیتوم کړي دي عملوم کړي دي مهنتوم کړي دي او بل تش نیت کړي دي او نبی علیہ السلام وی اجرهما سوا ثواب یو شان دي
مفتی رشید احمد سے وی کو د دې دا مطلب نه غني چې دا ټول سر بر دي بالکل پاړ سکے نه د دې یو دو عمل دي صحیح نیت پوخ عزم د دې بل او ور سره نیک عمل کول او د دې بل یو عمل دی هغه تش پوخ نیت د نیکای دی په دې یو خبره کې دواړه برابر دي بس د خیر د عمل په پوخ نیت کې دا یو تنه په دې عمل باندې سیوا دي دغه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو انسان د نیکي عمل نیت کی او عمل کی بل پوخ نیت کړي د ګناه نیت کی او عمل مو کی بل دی هغه پوخ عزم د ګناه کړي دی چې دا فلان کی چې ګناه کړي دی کنه چې داسې ما وکړي او داسې مقامات ملو شوې داسې مال وي چې ما په دې ګناه کار وکړي پوخ نیت دی حالات دتا مهیا نشو دا ګناه د کولو نبی علیہ السلام څه وی وزرهما سواء ګناه یو شان دی دا ګناه یو شان دی په دې بد نیت کې ګوره د یو انسان د بد نیت سره بد عمل کړي دی نو د دې بد نیت کې دواړه برابر دي وزرهما سواء د دې یو ور سره عمل دی د عمل په لحاظ با دا ګناه سی وایي نو انسان کله اراده وکي کله نیت وکي د خیر ونشي الله ولا ثواب ورکړي کله کله اراده د ګناه کړي دا مجبورن ګناه ونشو ګناګار دی منګه سرسری او خبر اورېدلې دا چې د ګناه نیت وشو ګناه ونشو الله ثواب ورکړي دا خبره دې په سرسری الفاظ ولا هغه داسې ده نیت اراده د ګناه خیال راغلی دی په دې وجه ګناه پاتې شو چیرې الله پاک په دې خفه کیږي قدرت د ګناه شته خو په دې وجه ګناه پرېښودو چې الله خفه کیږي ولې زه دا کومه زما خالق دی مالک دی زما اختیارمند دی په ما حاضر ناظر دی ولې دا کوم نو په دې وجه باندې چې دا ګناه پرېښودو الله نیکی ورکوي دا ګناه نه کول د نیکۍ کار دی او چې نیت د ګناه کړی دی په دې وجه ګناه پاتې شوی دی چې مقدره ملاو شوی نه په دې باندې نیکی نه ملاویږي په دې پوخ عزم په دې ګناهګاري د ګناه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث مبارک دی نبی علیہ السلام فرمایي اذا اختلف المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار او كما قال عليه الصلاه والسلام دو مسلمانان دي یو بل پسې توري راغستې دي ټوپکې راغستې دي یو راولګي بل ووجه دواړه جهنميان دي سوال راغی چې یو خو جهنمي ځکه شو چې مسلمانې ووجه ودا بل وجلې شنه ولې جهنمي دي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي كان حميسا على قتل اخيه د خپل ورور د قتل پوخ نیت کړی دی کوشش کړی دی حاضر شوی نه دی په دې پخه اراده باندې دی ګناهګار دی دا خبره سرسری وره ما غړای چې را بس د ګناه نیت شو ګناه ونشو ثواب دی نه ګناه نیت شو ګناه ونشو ثواب نه دی ګناه ونکو ثواب دی یو تفصیلی حدیث دی حدیث الغار ورته وی او ما چې کوم آیت کریمه تلاوت کړې دي حقوق العباد سره په کې هم تعلق دی نبی علیہ السلام وی درې کسانو سفر کو باران د وجه غار ته لاړو غار کې پکې د باران طوفان نه ځان بچ کړې دي ناصاف غر اور وختو د غر پر باندې بار خلکو ته پته نشته چې دلته څوک دي دند اغي طاقت نشته چې غر د ځان نه ونړي کله چې ظاهري اسباب ختم شي ګرانو په دې وخت کې انسان کې اخلاص هم پیدا شي سوال کې دعا کې اخلاصي او دغه د اخلاص دعا الله قبلې یو بل سره مشوره وکړه راځي درې واړه د الله نه سوال کوو الله تخپل یو نیک عمل مخې ته کوي چې الله د دې نیک عمل په وجه وسیله زمونږه د حاجت مونږ له پوره کې چې زمونږ د غر د مخې نه لري شي او مونږ آزاد شو
بلکې خبره زموږ بعضې خلک الزامات خلک وي تهمتونه لګوي وسیله نه مني وسیله چې نه مني دی مسلمان نه دی ایمان وسیله ده عمل صالح وسیله ده د جنت ته د تللو د الله د رضا خو چې هر قسمه وسیله مني دی مشرک دی مشرکان وی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا منګه چې عبادت د خپل معبودانو کو دا زمونږه وسیله ده موږ الله ته نږدې کوي نو هر قسمه وسیله مني مشرک کیږي با د هر قسمه وسیلې نه انکار کوي نو بیا به کافر کیږي د ایمان وځي نه سب مني چې شریعت ویلي دي او سب نه مني چې شریعت نه دی ویلي دغه تقسیم دی دیوم د نیک عمل په وسیله نیک عمل الله ته پیش کو الله زمونږ دا عمل دی د دې عمل په وسیله الله زمونږ سوال قبول کړي نیک عملونه یې څه کړي دي یو نیک عمل دا کړی دی چې د مور او پلار سره احسان کړی دی او په څه طریقه کړی دی نبی علیہ السلام وی دا غسړي خبره بیانې چې هغه الله خپل نیک عمل مخې ته کوي وی الله تا ته پته وا چې زما مور او پلارو کمزوریو ما باغیلا خوراک سکاک انتظام کو خوراک میں بولا ورکاو خوراک څه دی ګړي بيزي ساروي دي داګه پې مې بولا ورکول یو ورځ پانو لری لاړم ما خام چې مې پې راوړو امتحان د الله د طرف نه په د باندې مور او پلارو د شي وی بچی ویخ دی د خوراک پته مدي د مور او پلار بخا برخه په لاس کې جام نیولې دي او دغه سی ولار دي چې دوی براوي کیږي زبوله په ور کوم وی خو ماینا زکه په خوب کې نقصان پریږي آرام کې فرق راځي څومره لوی خدمت د مور او پلار او څومره د اغي د پاره خپل ځان ته بچو ته خیر دې تکلیف دی خو چې مور او پلار ته تکلیف ملو نشي لوخه می لاس کې دی ولاړم الله وی مسمو د کړي دي سار شو راوي شو او د بچو څه حال دی هغه حدیث کې دا ټکی راغلی دی چې هغه بچي خو کې غړېدل د لوګي نه چې خوراک راکا وای نه خوراک تاسو ته نه ملويږي سوچ مور او پلار نه وړل نو د بچو د لاسه د مور او پلار حق نه ځای کوا نو کې دا کمې ډیری خپل بچی کله راورسي نو بس مور او پلار داسې په ډیران پاتې دا مکوا خپل بچو له خپل حق ورکوا د مور او پلار د پاره د مزای کوا او د بچو د وجې نه د مور او پلار حق مپرېږه نو چې کله هغه له هغه په ورکړو هغه اوس کله بیا مې بچو لا او نور ځان لا تنظیم وکړو الله کدا عمل مستاد رضا لپاره کوي الله زمونږ نه تکلیف لري کې سلام کوته رڼای وشو الله پاک اسانتیا راوستا یو بل سړي هغه په دې طریقه باندې نیک عمل کړی دی وای ما مزدوران نیولې په مزدورای ټول خپل مزدوري واغستا یو تن خفشو مزدوري وانه غستلا داغه مزدوري ما په تجارت کې ولګولا داوی تجارت نه ډیر زیات الله پاک برکت واچو ډیر مالونه دي جوړ شو غلامان دي جوړ شو سو وخت پس هغه سره راغی وې الله بنده ماته سره مزدوري کوي وا زماته سره اجرت ته مال هغه راکا هغه وی دا انکار ورته نه کوي چې بل نشتا وای دا څومره مالونه چې دینه دا ټول ستادي بوزا وای ما په خندا مکو زماته دومره مزدوري غونه وا سره غواغه راکا ضرورت مني وې دا ستاره مال دې ما تعالی ډیر کړی دی او دا ټول بوزا او ټول بوزا ویل الله کدا ستاره رضا لپاره مې دا کار کړی تکلیف زمونږ نه لري کا څنګه کوته تکلیف نورو مرانای نور زیاته شو راوتی نشي او دې کې نیک عمل څه کړی دی حقدار له حق ور کړی دی مزدوري والے له هغه مزدوري ور کړی دا نن سبا مزدوري خلک وکي بیا داغه په مزدوري کې ټال مټول دی داغه حق هغه نه ورتي کم ورکی انکار دي نه وکي نبی علیہ السلام وی مزدور الله د خپلې وچېدو نه مخکې داغه مزدوري ورکا هغه مهنت وکړو او ته داغه حق هغه نه ورکای درم دا الله نه سوال کوي په یو نیک عمل باندې سني کی کړی دا د دې لپاره مې خبره ذکر کړه ګناي پرې هېږي ګنا سو
هغه وی یا الله تا ته پته ده سره لور مې وا زما سره ډیر محبت او مینه وا ډیر زیات لکه څومره چې څوک ساتي ما دې له څه مطالبه به کوله هغې نه منله څه وخت کې محتاجه شوه ضرورتمنده شوه ما له راله وې څه پیسې